سلامونه. نن موږ د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوو چې شاید په لومړی نظر کې ډیره لرغونی ښکاره شي. د لومړیو میوو اختر یا په عبرانی کې چوشل سل. هو خو زموږ د نن ورځې ماموریت دا دی چې وخو دا لرغونی کرنیز اختر څنګه د یوې نقشې په شان دی. یو داسې نقشه چې موږ ته د بیا ژوندي کېدو، خلاصون او حتی د کائنات ته برخلیک په اړه ځوابونه راکوي. بالکل زمونږ سرچینې هغه الهیاتي متنونه دي چې د زاړه تړون اخترونه چیري او دا چې په نئی تړونو کې د اغوي پوره کېدل څنګه تشریح شوی. نو دا یوسه د تاریخي وپاڼه نه ده، دا د سمبولونو د کوډ پرانیستلو په سره ده. خو یعنی دا اخترونه یوازې دودونه نه وو. نه هیڅ کله نه. متنونه استدلال کوي چې دا د راتکونو پیغونه یو ډول سیوري وو او همدا هغه سدي چې مونږی نن سپرو. مونږ واړو پوهې چې وړي د وربشو یو ګډه دومره اهمیت لري چې څنګه د بیا ژوندي کېدو، د خدای د عدالت او د انسانیت د څول برخلیک په اړه یو بنیادیز اصل غرضی. راځي چې په دې موضوع یو جوړ بحث وکړو. خانو راځي لبنستان دیو پیلو. دا د لومړیو میوو اختر په اصل کې سرشي وي. لیمیان کتاب ته وګورو، خبره ډیره ساده ښکاري. همدا سیدا د بیخمري ډوډۍ د اختر په مهال لسبت رزه ورسته باید د وربشو د لومړي حاصل یو ګېډې خدای ته ورړې شوی وي. د مننې په توګه. هو د مننې په توګه. په ظاهر کې ډیر ساده دی، هو وخت یې هر څه دی. لسبت رزه ورسته. بالکل. دا په حقیقت کې د اونې لومړی رزه ته اشاره ده او دا په مستقیم ډول د عیسی ل بیا ژوندي کېدو سره تړاو لري. ځکه هغه د سبت لرزي ورسته د یکشنبه په سهار ژوندي شو. دقیقاً. لحمد عمله په لومړي قرنتیان کې هغه ته یو ځانګړی لقب ورکړل شوی دی. د هغو کسانو لومړی میوه چې مړای شوی دی. دا یو تصادفي پیښه نه ده، بلکې دا د یوې لړغونې ژمنې پوره کېدل دی. همداسې ده. نو لومړی میوه یا سره یو کنایه نه ده، بلکې ووایوم یو ټیکنیکل اصطلاح ده. خو د لومړی کېدو معنا څه دی؟ آیا یاوز دا چې هغه لومړی کس و چې ژوندي شو؟ نه، دا له همه څخه ډیر زور مفهوم لري. په لومړي کرنیز کلچر کې کله چې تاسو د خپل حاصل لومړي برخه وړاندې کوله، دا یو لده د منې نشان نه و. دا یو ډول اعلان و. اعلان؟ هو، یو اعلان چې پاتې ټولو حاصل هم سپېڅلي او د منلو وړي دي او ډیر جلد ټول شي. نو کله چې مسیح لومړی میوه بلل کیږي، دا یو ضمانت دی. اها، نو دا په دې دلالت کوي چې نور به هم وي. بالکل. د هغه بیا ژوندي کېدو د نورو ټولو مؤمنانو د راتلنې بیا ژوندي کېدو لپاره را رواوي. متنونه دا د آدم او مسیح ترمنځ د یوې لوی ترازو په څیر انځوروي. لکه په آدم کې ټول مړه کېږي او په مسیح کې ټول ژوندي شي. دقیقاً. یو کس مرګ راوړ او بل کس د ژوند لار پرانیسته. خینو د مسیح بیا ژوندي کېدو د هغو کسانو لپاره یو نمونه او ضمانت دی چې په هغه ایمان لري. خو دلته موضوع یو په دلچسپ لوري ته ځي. هو. سرچینې د بیا ژوندي کېدو او د خدای د حکمونو منلو ترمنځ یو ډیره کلکه اړیکه جوړوي. اته که د دا منلو د مات په خدمت هم وي. دا ماته یو لوی فکری ټوپ ښکاري. دا دواړه مفکورې ته څنګه سره تاړي؟ دا واقعاً یو مهم ټکی دی. منطق یې داسې دی. متنونه وایي چې د ګناه پایله مرګ دی. هو. نو که تاسو پر ګناه برلاسي شي، تاسو په حقیقت کې د مرګ پر ځواک برلاسي کیږئ. او د مرګ ماتوړو. د مرګ ماتوړو د بیا ژوندي کېدو دروازه پرانیزي. په دې توګه بیا ژوندي کېدل د خدای د حکمونو د حقیقت یو نهایی او فزیکی ثبوت ګرځي. یعنی دا ښیي چې د خدای لاره په پای کې مرګ ته نه بلکې ژوند ته رسیږي. هو، حتی کې پلن میمال کې داسې ښکار نشي. او د دې اطاعت ټولو لوړه کچه لکه څنګه چې په متنونو کې ذکر شوی شهادت دی. بالکل. یعنی خپل ژوند د خدای او نورو انسانانو د مینې لپاره قربانول. همداسې ده. شهادت د اطاعت ټول بشپړه بڼه ګڼل کیږي. او له همري عمله د شهیدانو بیا ژوندي کېدل د خدای د جمونو یو ځانګړی او ځواکمن ثبوت ګڼل کیږي. خو دلته یو پوښتنه پیدا کیږي. یو لحظه، زه فکر کوم زه پوهېږم. ما فکر کوو چې عیسی یو نیلی لومړی میوه و. خو اور سرچینې وایي چې شهیدان هم لومړی میوې دي. دا یو څه ګډوډونکی نه ده؟ ډېره ښه پوښتنه. آیا څو ډولې لومړی میوې شته؟ او جواب یې دی بس یو لترتلو به زره پوری برخو څخه دی.
دا ګډوډي نه ده بلکې دا د خدای د حاصلاتو د راټولولو یو لوی درې پړویز پلان دی. د خدای یو کائناتي کړنیز پلان. او همدا صحیح فکر کوئ. لومړی پړاو د لومړیو میوو اختر دی. دلته عیسی د لومړي میوې په توګه وړاندې کیږي. هغه یوازې نه پړګی ده چې دا ثابت وي چې پاتې ټول حاصل به هم د منلور وي. ښه، دوهم پړاو؟ دوهم پړاو پنتکوست یا د اونیو اختر دی. دا د غنمو د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. په دې ورځ هغه مؤمنان راټولیږي چې د روح لومړي میوې تیاله سره کړي دي. دا د کلیسا د تورې پیل دی. او دریم پړاو د خیمو اختر دی، د حاصلاتو ورستی جشن. بالکل. په الهیاتي لحاظ دا هغه وخت اشاره کوي کله چې لومړي میوې چې د انسانانو لمنځه خلاصون مومي راټولې شي. دا د خلاصون د بهیر ورستی او نهایی پړاو دی. نو دا یو پرمختیایي بهیر دی. هو، چې له یو واحد شخص یعنی مسیح څخه تیریږي د یو ویډلې کلیسا لاره پراخیږي. او په پای کې د ټولو مؤمنانو پر راټولیدو سره خپل اوج ته رسیږي. همدا صحیح ده. دا انځور ډیر روښانه دی. دا د یوې واحدې پخې پر ځای یو بهیر دی. اوس راځي خبره نورا هم جوړه کړو. متنونه عیسی ته یو بل ځانګړی لقب هم ورکوي، وروستي آدم. هو، زه هڅه کوم په دې پوه شم کې لومړی آدم ستونزه جوړه کړه، وروستي آدم څنګه هوا حل کوي. داسې ښکاري چې پیمانه یې سما نه ده. د یوې سړې تیروتنه ټولې انسانیت مرګ ته بیایي. او د یو سړی اطاعت هر څه سموي. هو، سرچینې دا توازن څنګه توجیه کوي؟ دا د ټولې کیسې مرکزی ټکی دی. د دې د پوهېدو لپاره موږ باید لومړی په ستونزه پوه شو. لومړی آدم یو وخت تیروتنه ونه کړه. هغه د انسانیت لپاره یو مسیر وټاکه. یو مسیر؟ هو، د هغه نافرمانه انسانیت د مرګ او د شیطان د واکمنۍ لاندې راوست. نو د دې د حل لپاره یو څوک باید راغلی وي چې یو نوې مسیر وټاکي. او هغه وروستي آدم وو. دقیقه. خدای زوی د انسان په بڼه راغی ترڅو د لومړي آدم له خوا رامنځته شوې ستونزه حل کړي. او هغه دا کار څنګه وکړه؟ هغه په یو لعنتي او فانی بدن کې ژوند وکړو. دا یو ډیره مهمه جمله ده. یعنی څه؟ دلنه هغه په داسې یو بدن کې ژوند وکړو چې د ګناه د پایلو تابع و، لکه ناروغي، ضعف او مرګ. خو بیا هم هغه په خپله بې ګناه پاتې شو. او له هغو ټول ازمایښتونو سره مخ شو. هو، او په دې توګه یې پر ګناه د برلاسي لپاره یو داسې مثال قایم کړل چې تعقیب ممکن دی. او بیا صلیب راځي چې د دې کیسې اوج دی. په صلیب د هغه مرګ د لومړي آدم د ګناه کفاره شو. بالکل. له هغه قرباني د شیطان ځواک مات کړه. ځکه شیطان پر یو بے ګناه شخص باندې د مرګ واک نه درلود. او بیا ژوندي کېدوی دا بریا ثابته کړه. هو، او انسانانو ته لاره واره کړه چې له هغه څخه بیا پیدا شي او یو نوې روحاني پیل وکړي. په زړه پورې خبر دا ده چې سرچینې وایي دا پیښه یوازې په انسانانو د ژغورنې لپاره نه وه. نه. یو له متنونو څخه استدلال کوي چې هغه حتی د پرشتو آزاده اراده هم کامله کوي. د هغه کم امکان لري د زمي کې یو پیښه هم که پر اسمان اغیز کولی شي. دا یو ډیره اشراحتي نظریه ده. د دې مکنونو لمخې پرشته هم آزاده اراده لري او د خدای د ټول پلان شاهدانې وي. کله چې هغوی ولیدل چې خدای دومره مینه لري چې خپل زوی د ګناهکار انسانیت لپاره قربانوي. او په ورته وخت کې دومره عادل دی چې د ګناه سزا ورکوي. نو دا د خدای د شخصیت یو بشپړ انځور وړاندې کوي چې مخکې نه ولیدل شوی. یعنی دا پیښه د دې لپاره د خدای د ماهیت یو ثبوت شو. یو داسې ثبوت چې د دې آزاده اراده یې په بشپړ لوړ د خدای په لور متمرکز کړه. نو په دې معنی صلیب یو کائناتي اهمیت لري چې اغیز یې لزمې څخه اسمانونو ته رسیږي. هو، او د خلقت ټوله پروسس بشپړوي. دا یو لویه پوښتنه راپورته کوي. که هدف دومره لوی او کائناتي و، ولې خدای باید د انسان په باندې راوغلی وای؟ دا یو سره ډیر پیچیده او زیانمندونه ښکاري. هو، دا پوښتنه ډیر منطقي ده. آیا د یوې سواکمنې عنصر په توګه رالل به اسانه او اغیزمند لاره نه وه؟ سرچینې یې 100 اړخیزه جواب وړاندې کوي. لومړی دلیل منځګړیتوب دی. منځګړیتوب؟
هو د خدای او انسانانو ترمنځ د یو رښتینی مزګړي کې لپاره هغه باید د دواړو خواو استازیتوب وکړي. د یو انسان په توګه عیسی کولی شو د انسانیت استازیتوب وکړي او د خدای په توګه هغه کولی شو خدای ته راسرسي ولري. او یو پرشته چې نه خدای ده او نه انسان نشي کولی دا رول ولوبي. بالکل. سنو هغه باید د دواړو نری برخه وای. دوهم دلیل څه دی؟ دوهم دلیل بیلګه دی. یو پرشته نه پوهیږي چې د انسان په توګه ژوندون څه معنا لري. لکه د لوغې، ساکو او د ګنا د ازمشتونو سره مخ کېدل. هو، عیسی دا ټوله تجربه کړل. هغه په یو مرګونی بدن کې ژوند وکړو، خو بیا هم بېګنا پاتې شو. نو هغه یو عملی او د تعقیب وړ مثال شو. کې هغه یو پرشته وای، مونږ به ویلی وای البته چې هغه بریار شو. هغه یو پرشته دی. د هغې بریا به زموږ لپاره د لاسرسي وړ نه وه. او د خلاصون باړه څه؟ ما په سرچینو کې د خلوان جغوروندګي مفهوم ولولیستا. هو، دا یو څه تکنیکی ښکاری. آیا کولی شي دا په ساده ژبه تشریح کړي؟ ختمن. دا په حقیقت کې دریم دلیل دی. د خپلوانو ژغورونکی مفهوم د زاړه تړون یو قانوني اصل دی. تصور کوي چې ستاسو کورنۍ د پور لمال خپل پلرني زمکه له لاسه ورکې. خو د قانون له مخې یو نزدیک خپلوان د حقدار و چې راشي پور ادا کړي او زمکه بیرته د کورنۍ واغلي. نو دا قانوني اړخ لري. بالکل. سرچینی استدلال کوي چې آدم زموږ نیکه د انسانیت پلرني زمکه یعنی پر زمکه واکمنی لاسه ورکړه د ګناه او مرګ په بدل کې. خو یو پرشته د انسان د کورنۍ غړه نه دی. یو انسان لکه عیسی کلی شو په قانوني توګه راشي او هغه سبیر تواغلی چې موږ لاسه ورکړی وو. دا یو ډیره قوي انځورګری ده. نو د هغې انساني بڼه غوره کول یوازې سمبولیک نه بلکې یو قانوني ضرورت وو. همداسې ده. آیا کوم بل دلیل هم شته؟ هو، ورستی او څارم دلیل ثبوت دی. لکه څنګه چې مو مخکې ویلو دا هغه انساني مرګ او بیا ژوندي کېدو د خدای د حکمونو حقیقت په پشپړو او نمونکونو کې ډول ثابت کړه. دا چې یو انسان کولی شي مرګ ته غاغه چي دی او بیا پرې برلاسي شي. همدا د الهي وعدو تر ټولو لاله ثبوت دی. دا یو داسې عمل دی چې د یوې فرشتې په بڼه ممکن نه وو. نو د دې ټولو دلایلو له مخې د هغې انساني بڼه غوره کول نه بیلیدونې کی برخه وه. هو، د خدای د ژغورنې د پلان یو نه بیلیدونې کی برخه وه. خو نو مونږه د مرګ او بیا ژوندي کېدو په اړه خبرې وکړې. خو له بیا ژوندي کېدو وروسته څه کېږي؟ د ژوندي شویو کسانو حالت به څنګه وي؟ متنونه یوه ډېره په زړه پوره خو یو څه مبهمه جمله کاروي. کومه جمله؟ وایي چې ژوندي شوي کسان د پرشتو په شان کېږي. دا دقیقت څه معنا لري؟ آیا مونږ په پرشتو بدلیږو؟ دا یو ډېر دقیق الهیاتي نزاکت دی چې خلک یې اکثره غلط تعبیر روي. سرچینی لومړی د انسان او فرشتې ترمنځ بنیادی تشریح کوي. انسان یو طبیعي بدن او روح لري. په داسې حال کې چې فرشته یو ارواح ده. هو، خو له بیا ژوندي کېدو وروسته یو شخص یو روحاني بدن ترلاسه کوي. دا داسې نه ده چې مونږه بې بدنه ارواګانه جوړېږو. نو د طبیعي بدن او روحاني بدن ترمنځ توپیر څه دی؟ دا داسې تصور کړئ. زموږ اوسنی طبیعي بدن د یوې چینجی په څیر دی. د دې نړۍ لپاره جوړ شوی، خواړې خوري، ګرځي او بالاخره مري. بالکل. خو یو روحاني بدن چې مونږ یې له بیا ژوندګېدو وروسته ترلاسه وو د یو پتنګ په څیر دی. دا هماغه موجود دی خو په بشپړ ډول بدل شوی او د یو بل حقیقت آسمان لپاره جوړ شوی. نو دا یو ارتقا دی، نه د هویت له منځه تلل. هو، نو کله چې ویل کېږي مو به د پرشتو په شان شو، دا په دې معنا ده چې مو به د هغوی په څیر ابدي، ځواکمن او له مرګ څنګه آزاد شو. نو دا یو ډول ورتوالی دی، نه یو ځای کېدل. هو، متن په دې اړه دوه احتمالي تفسیرونه وړاندې کوي. خو په پایله کې وایي چې مهمه خبره دا ده چې ژوندي شوي انسانان او فرشتې به دواړه د تل لپاره په آسمان کې یو ځای ژوند کوي. او د دې ټولو مثال په خپل عیسی دی. دقیقاً. چې اوس په خپل روحاني جلالي بدن کې د خدای پر تخت ناز دی او د دې نوي خلقت لومړی میوه او نمونه دی. نو کې موږ دا ټول سره راټول کړو، پایله څه ده؟ موږ له یو لرغوني کرنیز اختر سره پیل وکړو.
د ورشو له یو ګیډۍ سرم او خبره د خلقت بشپړتیا، د انسانیت ماهیت او د ټول کائنات د برخلیک ته ورسېده. دا واقعاً یو حیرانوونکی فکری سفر وو. بالکل دا ښیي چې څنګه یو واحد الهیاتی مفهوم یعنی د الموړي میوې نظریه یو داسې تار دی چې ټوله الهیاتی کہانی سره تاړي. له زاړې ټون سره تر مئی ټون پورې. هو دا تار د زاړې ټون له یو دودیجی میلې سره پیلېږي، د مسیح بیا جندي کېدو ته رسیږي، د مومن زند ته شکل ورکوي او په پایا کې د خلقت سو بشپړېږي کې مونږ رسوي. دا د جمینې او پر کېدو یو بې مثاله نمونه دی. اوریدونکو ته د فکر کویو لپاره یو ورستی خبره پرېږدو. سرچینې په ډاګه کوي چې صلیب نه یاز انسانیت ژغوري، بلکې دا د پرشتو آزاده اراده هم کامله کوي او په ټوله کې خلقت بشپړوي. دا د صلیب اغیز لا انساني نجات څخه ډیر پراکوي او یو کائناتی اړه ورکوي. او دا یو ډیر جوړه پوښتنه راپورته کوي. د سمعنا لري چې پر زمې کې یو پیخه دومره کائناتی اهمیت ولري چې حتی پر اسمانونو او د پرشتو پنړګي هم اغیز وکړي. اوهو دا پډاګه کوي چې د انسانیت کیسه لخپل ګناه او خلاصون سره د خدای په لئی پلان کې یو چنډیزه کیس نه دی، بلکې خای د ټول خلقت د کیسه مرکزی پرخوي.